بسم الله الرحمن الرحیم. نن په یو داسې یو ډیر عظیم ځای باندې ذکر کو چې هغې باندې یو د وسط ایشیا، د چین، د روس او ورسره د بر صغیر د ټولو د لارو د ډومبې کاروانونو ملګری، د ډومبې شاسوارو ملګری، د ډومبې بادشاهانو ملګری چې د هغوی تګ راتګ به بغیر سیند نه نه کېدو او چې د کابل نه به را روان شو نو دغه یو اسره به یې وه او هغه دریای کابل و. د دریای کابل په غاړه او د اوسني چې ژوند د بغیر سړکونو نه تېرېږي، که موټروی ده او که جي ټي روډ دی او که بیا دغه شانتې د ریلوی نظام دی، نو د ریلوی نظام بغیر د دې نه دې ملکونو ته د تګ راتګ تصور نشي کېدی. نو دا چې د کم ښار په سینه تېرېږي هغې ته نوښار ویلی شي. خو نوښار د تاریخ په پاڼو کې زموږ نور ډېر د عظمتونو علاقې لکه مردان، سوات، صوابی، چارسده، پیښور په تاریخ کې ډېر څرګند دي، ډېر شته دی. خو د څه بدقسمتو نه نوښار بیخي روک دی. د نوښار چېرته ذکر نشته او که چېرته داسې څه په ذکر شته دی نو هغه د تاریخ په پاڼو کې دونه پټ دی چې نه خو د دې خلکو دا کوشش کړی دی او نه د بار نه څوک راغلی دی چې په موږ باندې احسان کړی دی. او زه به دا ووایم چې زموږ دا اوس خوشقسمتي ده چې یو خوا یو مایاناز آرکیالوجسټ د عبدالولي خان یونیورسټۍ سابقه ویزي احسان علي خان صاحب دا خاورې پیاده چاڼ کړي دي. نو بل خوا زموږ دا هم خوشقسمتي ده چې د تاریخ هغه ډېره لویه مناره د علم اشتقاق اټیمالوجي ماهر، ممتاز مورخ او ډرامه نګار، نثر نګار او فلسفي یو عظیم شخصیت سعدالله جان برق صاحب د خوشقسمتۍ نه د نوښار ضلعې دی او دواړه آیات دي. نو د هغې رهنمایي حاصله ده. نو دا د خدای یو فضل دی چې مونږ ته د داسې دوو عظیمو خلکو مشري حاصله ده او مونږ بیا هم د هغوی په موجودګۍ کې مونږ په نوښار باندې څېړنه نه شو کولی. نو دا د هغوی نه دا زمونږ بدقسمتي ده. انشاءالله څه معمولي غوندې کوشش خو پې زما هم شته دی، خو د دې نوي هلکان نه دا توقع لرو چې دې نه لس ګنا شل ګنا مونږ سره به مرسته هم کوي او مونږ سره به تحقیق هم کوي او په دې باندې به انشاءالله نور پروګرامونه هم کوي. خو تاسو یو مهرباني کوئ چې دا وړوکې غوندې کوشش هم تاسو دونه خور کوئ چې دا نور خلک راوچت شي او په دې باندې نور کار وکړي. دا زه په دې باندې تاسو سره یو خبره کول غواړم چې دا د نوښار متعلق چې هر څه د تاریخ په پاڼو کې چېرته شته دی خو زموږ د نظر نه ډېر لري او که چېرته د ځمکو لاندې سل فوټه شته نو هغه مونږ روغ کینو. نو اوس که څه لږ ډېر څه شته دی لږ غوندې په هغې باندې خبره کول غواړو. دا اوس هم زه د هغه سیند په غاړه ولاړ یم چې دا د ډېر ثقافتونو د تاریخونو امین دی. د دریای کابل په غاړه د ندوي صاحب په اختر ندوي صاحب هغه وایي په ارض پاکستان کې چې د کاڼي دور کې چې کله د تانبې دور او د اوسپنې دور نور راغلی لکه د 15,000 کال نه مخکې 13,000 کالو پورې دغه زمانې ته د کاڼي دور وایي، هجري دور وایي. په هغې کې په نوښار کې د کاڼي اوزار موندلی شوي لکه د نوښار ذکر دغه د نن نه 15,000 کاله مخکې د آبادۍ وجود دلته و، نو ځکه هغه دا لیکلی دي. دویم ذکر د دارا چې د ایران باچا و د هغه یو امیرالبحر و سکایلیکس هغه وایي چې د دریای سند او د دریای سوات ترمنځ دوه لوی ښارونه دي. نو هغې کې یو خو واضحه ده چې د دریای سند او دریای سوات ترمنځ ده، خو یو چارسده پشکلاوتي یا استی ده او دویم چې هغه روخ ښار دی نو هغه عمده نوښار دی. اوس دا خو هغه په دغلته کې ذکر کړی دی. بل دریم خبره دا ده چې په ګمبد بابا کې یا په دغه کې چې کوم آثار دي په ترکیه غر کې یا په ښکاري ډیری کې نو چې کوم معلومه څیزونه دي نو ما ته بخ محمد صاحب د ارکیالوجي
ډیپټي ډایرکټر دی، هغه وایي چې د نوښار نه هم ثبوتان مونږ سمګلرانو راوښکي او مونږ هغوی نه نیولي مونږ راوړي دي، خو لا مو نمایش ته د ځای د کمي د وجې نه دی ایښي. دغه شان څه نور څه ذرایع هم ما ته معلومه شوي چې دلته کوم بوتان وو نو هغه د کوشاني دور او د کوشاني دور نه مخکې وو، مطلب دی 1300 کال نه مخکې دلته بوتان وو په ګمبد شاه بابا کې. اوس هم ډېر زیات بوتان شته، سمګلرانو خو یوړه، خو حکومت ته هغه شان مستفید نه شو، خپله یې پکې څه کنسته د څه مجبورو د وجې نه ده کړې. نو دا چې هغې ته مونږ ګورو نو مطلب دی چې 2002 کاله مخکې دلته عبادت خانه شته، نو دلته عبادت خانه شته، نو دلته آبادي شته، دلته خلک شته. نو هغه وخت هم دا ښار آبادو، د 2000 کاله مخکې سکایلیکس دور کې هم دا ښار آبادو. بیا یو بل بطلیموس چې یو ارادیادانو هغه د یونان د غاړو نه راغلو د ترکي د آخري حدونو نه، هغه هم دا ویلو چې دلته کې یو ښار دی چې هغه د نولیبي شهار په نوم باندې دی. نو نولیبي شهار مطلب خو واضحه دی چې مونږ اکثر نومونه واړه کوو، نومونو کې خو مونږ کنجوسیان یو، نو چې د نولیبي نه لیبي کټ کې نو دې نه هم نو شهار جوړیږي، څه بل څه نه جوړیږي. دغه شان په یو زمانه کې چې د ګندهاره ښار د یادی، نو پېښور خو ډېر لوی ډېر د تاریخونو امین ښار دی، دغه شان هند هم دغه، خو دی یو وخت وایي چې دا ګندهاره دغه ځایونو چې په څه وجه باندې برباد شي وو یا څه حالات پکې دونه و چې بیا هغه ټوله آبادي دلته وه. نو اوس هم د ډیرزرداد نه راوالې تر نوښار، بیا میره کلنجر، بیا پکې منځ کې ډېرې داسې آثار شته تر وډي کلا د خیرآباد پورې. دا بیا ګندهاره ښار و چې د دریای سوات او دریای سند ترمنځ دی وایي چې آباد و. نو چې دغې ته وګورې نو زه اوس هم یم او زه بیا هم یم چې یاره د نوښار ډېر څه شته، خو که څه نشته دی نو هغه زمونږ د علم د کمي د وجې نشته دی، کني دا خطه ډېره زیاته زرخیزه ده. یو یوناني مورخ په خپل کتاب کې چې د هغې نوم دی پیر پیلس مارس اترای، چې دا 2000 کاله مخکې لیکلی شوی، په هغې کې هم دلته کې د یو ښار ذکر شته دی، د آبادو ذکر شته دی، او د تګ راتګ ذکر هم د لارو شته دی. دغه شان البیرون هم د دریای جنداره، اوس هم مونږ دې ته دریای جندې به هم وي، د دې په غاړه باندې هغه د یو ښار ذکر کړی دی. دغه شان د محمود غزنوي په زامنو چې کله بدې ورځې راغې او چېرته یو ځای بل ځای در په در و فوجونو سره خپلو هغه سره، نو بیا د هغه یو مرګ دې خوا وشا شوی او تاریخ لیکي چې هغه د نوشارې غار سره ښخ شوی. نو دا هم تقریبا د 1000 کالو زړه خبره ده. دغه شان توسکي بابري کې هم د نوښار ذکر دی چې ما بابر وایي چې ما دلته د ګینډو او د ازمرو ښکار وکړو. د ازمرو ښکار خو تر اخري پورې د 67-65 پورې دلته د نوي کلي کې ازمرې وژلی شوی او زمونږ د ملګرو ټولو ته یاد دی. دغه شانتې د بابر دلته کې وایي چې یاره ما نوښار کې څو شپې هم کړي دي، نو د خیر هغه هم مې وکړو چې کومه ښایي نو هغه د دریای کابل مغربي غاړه ښایي. دغه شان یو دغه وایي چې اکبر باچا چې دلته کې ما د 50,000 روپه لګښت د زوړ دیوال د پاسه د کلا تابعه وکړه چې هغه تکه ناله وه او هغې چې کوم میلو ښایي، نو اوس هم هغه دیوال د نوي ډېرې خیلو چې مونږ ورته باغ وایو د ایډیشنل نه یې بل اړخ ته شته دی چې دا ګودرم او دا ډېر مرکزي ځای و. اوس هم هغه دیوال شته چې مشرانو زمونږ نیکانو به وي چې دا دیوال له 20 فوټو نه زیات اوس خو په مزه دغه دی او د بایپاس سر خو بس اوس بیخي ډوب شي، له لغونتې ساسار یې ښکاره شته دی. دا د دغه کلا وه د اکبر باچا هغه. بیا چې کله دغه راتلو محمدزي، نو دلته په نوښار کې هغه وخت کې یو څو قومونه آباد وو چې په هغې کې ټول نه لوی قوم د لزاک و، ورسره ماندوري و، ورسره وردګ و، ورسره متني و. خو چې کله بیا محمدزي نوښار ته راغی، هغوی ته د عثماندو خانان ته نوښار دا جایدادونه میلاو شو. نو دی وایي مشران وایي او یو انګریز محقق مینورسکي هم وایي چې د محمدزو نه مخکې دلته آبادي وه، خو چې کله محمدزو مشر باري خان
نوخار ته راغو د باري باندې نه پس چې هلته یې کلا وه هغه یې پرېښه او د ګودر ټکس به یې هم اخیستو او د ګودر راکوالي به یې هم کوله د باچایي وخت په حکم باندې. نو هغه دلته چې دغه شو نو هغه ځان سره رور تربور هم هغه شو او هغې سره ابادي ډېره وده ومونته او ابادي ډېره زیاته دلته لویه شوه. دې ځای کې دغه وایي جهانګیر باچا چې ما دلته کې د سرای باري او د سیند ترمنځ ما د پلار د کلا کې سره د 50,000 عسکرو شپه وکړه. نو هغه هم دلته د خپل وجود ښیي. دغه شان خوشحال خان خټک هم وایي چې دلته کې ما د نوخار کلا د یوسفزو او محمدزو د غوریاخیلو په مرسته باندې د مغولو نه فتح کړه. نو موږ وګورو نو په دې ټولو ځایونو کې د دې ذکر شته خو د کتاب کته موږ ته ډېر ګران کار دی. او دلته کې د جهانګیر باچا په وخت کې یو بله خبره د شاهجان باچا په وخت کې په 1641 کې چې دلته وایي نوخارو یو دلبر خان نومې تانیدار وجلی چې بیا دلته ډېر زیاتې ګرفتارۍ او د نوخار خلکو له ډېر سزاګانې ورکړې وي. دغه شانتې یو وخت کې د تیمورشاه په وخت کې احمدشاه ابدالي صاحب د زوی په وخت کې په نوخار کې سرکاري اهلکار قتل شو. نو هغه بیا دا حکم وکړو چې لاړ شي او د سزا په طور باندې کسان گرفتار کړي چې یې گرفتار کړ او په ګودرې کښتو ته خېجول. نو دی هغه سرکاري اهلکار ډېر ووه لوټه کول او خپل کسان یې ترې اخلاص کړ. نو هغه فوجونه راولېږل چې لاړ شي نوخار وسوځوئ. نو ای د نوخار په ځای په غلطۍ باندې په بل ګودر دا کړی دی او د نوخار په ځای خیش کې سوځولو. بیا د خیش کو مشران لاړه فریاد یې وکړو. نو تیمورشاه باچا د هغې تلافي م وکړه خو چې نوخارو ته کله سزا ورکوله نو دی هغې نه مخکې پې جرګه شو او سروغه جوړه پکې راغه. دم د تاریخ یو حصه ده. دغه شان خوشحال خان خټک ما تاسو ته وایي چې هغه هم دا کلا فتح کړې وه او هغه پکې دا مې ویلو چې نوخارو سره د ما رشته داري وه. نو ځکه دلته چې کوم مقامي خلک وو نو هغې مو بیخي معاف کړو. د دې نه مخکې چې کوم آلات پیښ دي په دې نوخار باندې نو د هغې ذکر په نورو ډېرو زیاتو کتابونو کې هم شته دی. او چې کله دې نوخارو ته جایدادونه میلاو شو نو هغه د مردان د عراب نوالې میره کلنجر او د چارسدي او د خیشکو پورې او د داسې د پیرپی پورې داسې ډېری کټې خیلو پورې. نو د نوخار دا خلک چې دي دا زیات چې دي نو دا خانانو ځکه د دوی دا خوی بیم د خانیو نو چرم د حکومتي وخت ته جوکاو شوي نه دي بلکې د زوربختۍ هغه آثار لرل. که دلته مغول راغلي دي که انګریز راغلي دي نو دوی چرم د خپل سر د خپل کام سودا نه ده کړې ځکه چې دلته کې پکې چرم دوی غداران نه دي پیدا کړي خان بهادران او نوابان نه دي پیدا کړي. نو په دې وجه باندې د نوخار تاریخ ډېر زیات روښانه دی. دې کې د چې کلم داسې غازیان راغلي که د چمرکنډ دي که د امبیلي دي او که داسې نور غازیان راغلي دي نو دوی ورسره پوره کومکونه کړي دي. نو د حکومتي وخت د وجې د مغولو د وجې د انګریزانو د وجې بلکې انګریزانو خو دلته 100 کاله حکومت کړی خو نوخاري هم دې چېرته خوشحال نو ځکه چې دا قومي او مذهبي خلک وو او انګریزان هم دې چېرته خوشحال پاتې نه دي ځکه چې دوی له اعزازونه چېرته ودیم نه دي ورکړي او دوی دا کام دا شملم جګه ساتلې ده او خپل هم چېرته سر ټیټ کړی نه دی. د سید احمد شهید بریلي صاحب د غزا کې هغه د نوخار د ترکیې انتخاب ځکه کړی چې دې د خلکو مرسته هم ورته حاصله وه او دلته کې بیا دونه دغه چې د خلکو هم ورسره پوره مدد او د نوخار پکې سلګونه زرګونه خلک شهیدان شوي چې اوس هم زموږ په دې کورونو کې دای قبرونه شته. په یو څو ځای کې خو اجتماعي قبرونه هم دي چې هغه داسې ډېر اوږده دي نو خلک ورته غلط فهمي ده ودې شلګدي بابا وایي خو دا چهل غازي دی چې دې کې به څلوېښت غازیان چهل یا چهلم یا چهله څلوېښتو ته وایي چې هغه به دلته کې خښول. نو دا اجتماعي قبرونه دي چې هغه په ګڼو ځایونو کې شته دی. نو موږ دا وایو چې که زمونږ لغونتې تحقیق وشي لږ سرچ وشي لږ دا ځوانان راپاسي او د دې مشرانو چې ما تاسو ته څنګه ووایي چې موږ سره بلې ډیوې شته دی د احسان علي صاحب غوندې او د سعدالله جان برق صاحب غوندې که موږ د دې رهنمایه والو موږ د دې تحقیق نه څه فایده والو نو انشاءالله نوخار رک نه دی او نوخار دونه په ښه میلې وکو دی
چې هر وخت د دې ضرورت هم دی او دا اوس هم چې نوخار په سیلاب کې روان شو سر ورځې پس داسې جوړ شو چې د هغې نه ښه جوړ شو نو دا د دې خوشقسمتي ده د میلې وکو ده نو تاسو ته مهرباني ده چې تاسو لغونتې دا چې زه څه نیم مات ګوټ څه الفاظ ویم نو دا مخکې تاسو شیر کوئ چې دا نوي ځوانانو کې جذبه هم پیدا شي او کوم د دې سره مینهوال دي چې هغه مونږ سره په رابطه شي خدای تاسو قدرمن ښاد او آباد ساتي او دا تاسو ضرور شیر کوئ او زمونږ هم حوصله افزایي کوئ چې انشاءالله دې نه زیات تحقیق کوو والسلام